ستاسو د الله پاک د راتلل مبارک کې والله خوشاله کا زمونږ د رور زما مشرور شیخ الحدیث مولانا محمد ادریس صاحب د نن تقریبا شل کاله مخکې ما ته یو ځل کور کې نو لم زنانم وې د انیس احمد دی ماشومان ډیر زیات واړو نو هغه دا خبره وکړه چې مرګ شته او مرګ حق دی خو چې کله زه وفات شم نو زما خویندو ته مې وویل زما مور جم دی وه زما پلار جم دی و چې تاسو به په ما باندې جاړئ نه دا د شیخ صاحب زی وصیت و چې په ما باندې به بلکل جړا نه کوي بیا د هغې نه وروستو د اخیري وخت کې هغه دویمه خبره ده وکړه چې یو زه وفات شمه نو ما ایساروی ما او په ما باندې میشن مه کوئ په ما میشن مه کوئ بس هر څومره کسان چې هغه به زما جنازو کې په ما باندې میشن مه کوئ نو 3 ورځو کې موږ ته د شریعت د طرف نه د غم اجازه شته چې موږ غم وکړو او د جړه ښه شی نه دی خو د احادیثو نه هغه جړه چې انسان په خولې باندې د شریعت خلاف الفاظ ادا نه کړي او د سترګو نه غیر اختیاري اوښکې راوبیږي نو دا د دواړو جهانو د سردار مبارک د سترګو نه هم بېدلي دي دا به انشاءالله په دې باندې جمعه کې بیان وکړم نو زمونږ مجبوري ده غیر اختیاري زمونږ د سترګو نه اوښکې بېدلي دي لیکن دا چې څو شو موږ پرې د خپل رب نه راضي یو زما که پلار وفات شوی دی راضي یم پې زما که نیکه وفات شوی راضي یم پې زما که مور وفات شوی ده موږ پې راضي یو د دې دنیا نه امام الانبیا تللی دی صحابه کرام تللی دی لوی لوی محدثین تللی دی موږ خو هېڅ هم نه یو موږ خو رالو په یو لار او زموږ مقصد په دې دنیا کې ورونو څه دی زموږ مقصد د زندګۍ د خشته لاره زاره چې موږ رب خوشحاله کړو بس زموږ په هر وخت کې به مقصد دی چې موږ خپل رب خوشحاله کړو دا زموږ د ژوند مقصد دی موږ به هر وخت دا سوچ کوو یاره دا سړی تحمید الله مولوي صاحب ما سره خوا کې ولاړ دی او دی ما ویني هر وخت کې زما رب موږ سره دی او هر وخت کې موږ ګردیني موږ به داسې کار نه کوو چې یاره الله پاک په هغې باندې خفه شي دی انسان حیا کوي موږ د خپل رب نه به هم حیا کوو موږ به د خپل رب نافرماني هیڅ شرع موږ نه کوو نو دا میلمانه د ډېر لرې لرې نه را روان دي بعضې ملګرو د تنبوانو دا خبرې کوي چې یاره څه چلو کو د کورسو د تنبوانو سره موږ وی که موږ دا تنبوان لګېدلي او دا یو میاشت لګېدلي بیا هم دا خلک به راځي لیکن دا په خلاف د شریعت ته بس د تعزیت دپاره شریعت نه 3 ورځې دا مقرر دي زما رور د حدیثو مطابق زندگی تیره کړې ده چې تا حدیثو لړ سار هر سار چې شیخ صاحب به درس لته هر سار به شیخ صاحب لامبل چاته بې لامبلو نه دی تللی هر سار به دی بیټک کې جمع کوله ارشاد به له د هغه ځای نه راته طالبان به هم رالل بیا به 30 منټه 40 منټه دوی له زور وکړه بیا به کور ته لاړ پیشو په اودس کې لاړ د حدیثو درس کې لاړ الله ول د شهادت مرتبه ورکړه موږ په خوشاله یو خورونو تاسو ته یو ټکی وایم زمونږ په کورنۍ د الله ډېر لوی احسان دی ډېر لوی احسان دی زما باباجي موږ ته یو ځل وصیت وکړو زه هم کېنولم مشر شیخ صاحب هم کېنو فیاض احمد هم کېنو یو 3 ټکي یې ووې نو شیخ صاحب ته وایي چې ما په خپله باندې ولامبې او ما به ایساروی نه او باباجي په 9 میاشته کې او په 15 نو بهن مې کې وفات شوی په 15 نو بهن مې کې باباجي وفات شوی نو هغه وی چې ما به ایساروی نه شیخ صاحب ته وی ما په خپله باندې ولامبې او دویمه خبره شیخ صاحب ته داسې اورونه وکړه وی یو عالم وفات شوی نو د هغوی هغه طریقه مې ډېره زیاته خوښه شوه وی د بار نه چې بس کوم علما راتللو نو هغوی به وله په لاس کې هغه د کورنۍ خلکو پیسې ښودې بس شیخ صاحب چې وفات شو باباجي شیخ صاحب چاله 1500 چاله زر چې کوم عالم به راته هغه پټ خیرات به پې کوو وی د شریعت خلاف کارونه مه کوې او بیا وی چې یاره ما مخه چاته مه ښایې نو شیخ صاحب ورته وایي صرف زه وم او ګلجي و شیخ صاحب بل څوک په دې کې نو هغه ورته یې مخ خو به دې خامخا خلک ګوري نه وایي زما مخ هېڅ چاته مه ښایې نو په دې خبره ورسره شیخ صاحب بسې خوش طبیعتي وکړو مخ خو به دې خلک ګوري ولې دې مخ نه ښایو یې روی په ما باندې د عالم نوم راپورې دی او ما د دین خدمت نه دی کړی نو هسې نه چې د مخ مې مسخه شوي نه نو علما به را باندې بدنام شي علما به را باندې بدنام شي نو زما د نیکه نه الله پاک څه وکړه د سجدې په حالت کې غم د 9 ورځ وه او په 6 بجې زما د نیکه جنازه وه او زما رور هم د 9 په ورځ باندې لاړم موږ پې اوس هم د الله نه راضي یو
زمونږ زنانه هم راځي دي، موږ د الله نه خوشحاله یو. تاسو به زمونږ دپاره یو دوه په جمع باندې وکړئ که یاره زمونږ د خولې نه د شریعت خلاف څه خبرې شوي وي او په هغې باندې الله خفه شوي وي، نو زمونږ د الله ته توبه د هغې خبرو نه او د هغې جړا نه چې کوم د الله د خفګاني او د هغې بې ځایه خبرو نه چې کوم د الله د خفګاني هغه الله ته توبه وباسو. تاسو هم راته دعا وکړئ چې الله راته عفو وکړي او موږ انیس احمد ته مې وویل بچې ته معلم بس تنبوان به م لر کړو، کورسۍ به م لر کړو، نو چې د دې نه پس موږ له څوک راځي به د تعزیت دپاره نه ځکه د تعزیت دپاره 3 ورځې دي، نو د دې نه پس که څوک موږ له تعزیت دپاره راځي نو دا به خلاف د شریعت شي. د هغه په هغې راتلو خو به زه خوشحاله شم چې د تعزیت دپاره راغی، خو زما رب به پرې خفه شي. زمونږ د ښکلي پاک پیغمبر مبارک د طریقې خلاف پی، نو موږ به هغه امور نه کوو چې د امام الانبیا د طریقې خلاف وي. هسې خو زمونږ بیټک کولوي، مخکې به هم بیټک ته میلمانه راتلل، بیا به هم راتلل. دا ستاسو بیټک دی، ستاسو دا ستاسو اجره د علما به هم راځي، عوام به هم راځي. او تعزیت دپاره بس نن د ماښامه پورې دا 3 ورځ ده. زه د خپل کلي د مفتي آباد د خلکو ډېره شکریه ادا کوم. زما والد صاحب چې وفات شو دی خلکو چینی راوړل، شربت به یې کولې، موږ یې څه ته نه یو پرېښې. او دا چې زما مور وفات شو دی موږ څه ته نه یو پرېښې، زما ترور وفات شو موږ یې څه ته نه یو پرېښې. او شیخ صاحب خو د دې هر کورو، شیخ صاحب د مفتي آباد د هر کورو، هغه به وي ګلاب دین لاله، هغه به وي نهار لاله، هغه به وي شمشولک لاله. داسې د دې محلې د خلکو خیال ساتلی دی چې څه خبره به شو دی نهار لاله کړه او په خپله باندې ورغی. د ماشومانو تپوس له به هم ورته دا خپله محله ورته ډېره ګرانه وه. دا خلک وي خان ملکه د خپل کلي میا مولا د بل کلي، خو داسې نه وه زمونږ په تورمزو کې. زمونږ په تورمزو کې میا مولا دا د خپل کلي تورمزوالو چې زمونږ کم قدر کړی دی، د شیخ صاحب طالبان په بیټکونو کې ډېره کړي دي، د شیخ صاحب طالبان په حجرو کې ډېره کړي دي، د شیخ صاحب طالبان په دوکانونو کې ډېره کړي دي. داسې خلک هم شته چې بعضې طالبانو ویې موږ له غوښه نه ده ښه، داسې طالبان هم شته. د غیور حاجي صاحب دي سره ډېره وو، نو هغوی چې کباب ورته بیړو شو نو کبان به یې راوړل او هغه به یې وټکول، په هغې کې به یې له کباب پخول. ډېر خدمت کړی دی. اوس هم موږ ته کسان وایي الله د 400 والو سره خو کې وایي موږ د هغې 400 نه چې راتلو وایي په لاره موږ له خلکو اوبه راکړئ. وزیر الله صاحب جنازې له راغې د صوبه سرحد وزیر الله دی، دومره روډ دا بند و چې د عثمانزو نه هغه تورمزو پورې پیاده راغی. دې 400 والو په باټو کې اوبه ورکړي دي. ډېر 400 دا د شیخ صاحب خپله محله ده، داس ماله چل نه راځي. د 400 والو په کومو الفاظو باندې شکریه ادا کړم. زه د زنانو په کومو الفاظو شکریه ادا کړم. زنانه وجړل په دې لارو کوڅو کې ولغړې دي، زنانه وجړل ډېر زیات. ستاسو د تورمزوالو، د 400 د مفتي آباد، د کې پي کې او د دې ټول صوبه سرحد بلکې د پنجاب نه د راتلو علماو د هغوی زه شکرګزار یم. شیخ الاسلام حضرت مولانا تقي صاحب عبدالرزاق شاه مسعود مولوي صاحب راته وویل وی نمبر یې غوښته، یاره زه د شیخ صاحب رور شیخ یوسف صاحب سره یو څو خبرې کوم. نو هغه وله بیا نمبر ورکړه. نو هغې وخت کې زه ماسپښین مانځله کور ته تللی وم. نو هغه چې کوم دی خبرې ما سره وکړې او چې خبرې وکړې چې ما ورسره خبرې شروع کړې، ما ته وایي دا خو ټول د شیخ ادریس صاحب اواز دی. وایي دوی خو چې شیخ ادریس صاحب وفات شوی دی اواز خو د شیخ ادریس صاحب دی. ما ته وایي ما یې زه د هغه ورور یم. هغه چې د شیخ صاحب په باره کې کوم القاب استعمال کړل پیښه پې د شیخ صاحب په باره کې هغه کوم القاب استعمال کړل، ما وی الحمدلله د شیخ الاسلام په خولې باندې د شیخ صاحب چې کوم القاب الله راوستل دا د هغه په خولې الله پاک راوستل. ډېرو علماو هغوی چې کوم دی راته ټلیفونونه وکړل د لرې لرې، ډېرو محدثینو راسره وکړل او د مرګ دپاره یو ټیم مقرر دی او دا رونو د دې نه تاسو عبرت والی د شیخ صاحب په شانتي انسان هغه دنیا کې پاتې نه شو، موږ به هم نه پاتې کېږو. بس د زندګۍ مقصد به زمونږ او ستاسو سي د الله خوشحالي. الله به څه کوو؟ الله به خوشحالو. په جمع راته ووایي زمونږ او ستاسو د زندګۍ مقصد به سي خشته الله به خوشحاله. یو خوا زما زوی خوشحالیږي خو زما رب خفه کېږي. موږ به د زوی خوشحالۍ ته نه ګورو، موږ به د ښځې خوشحالۍ ته نه ګورو، موږ به رب ته ګورو. موږ به د شریعت خلاف کار هیڅ شرې نه کوو، هیڅ شرې به نه کوو. توړ موړ تاسو ته پته ده زموږ شیخ صاحب ډېر د عجزه وخت تېر کړی دی. موږ یو عجزانان، زموږ هیڅ هم نشته، موږ بې سري یو، موږ بې څوکه یو.
تاسو تورمزوال ټول موږ سره ولاړ یا د چا سره دي خلک ستاسو ډیره شکریا خاص کر دا چې کوم دلته مرګرو خدمت وکړو شیخ تحمید الله حقانی صاحب واځم ناشته او داسې یاسین جان مولوی صاحب دی او د نورو مرګرو سریر جان دی نمونه نشم غشته ډیر ټول شکریا او د دوی د خدمتونو بدله به دوی له خشته الله ورکوي او دا تاسو چې کوم موږ سره د محبت او د مینې اظهار وکړو د دې بدله ستاسو په خشته الله د موږ نشو درکولی او د دې په بدله کې د الله پاک تاسو له خپل دیدار په جنت کې درکړي او الله په دخول ولی باندې جنت ته بوزه او زه به یو دغه وکړم ټول په جمع باندې دعا وکړي امین الحمدلله رب العالمین والعاقبة للمتقین والصلاة والسلام على رسول محمد وعلى آله واصحابه اجمعین یا الله زما نیکه شیخ الحدیث شهزاده مولوی صاحب هغه شیخ الحدیثو دا هغه والي صاحب مولوی اسماعیل صاحب هغه چې کوم دی د لکړو د باباجي استادو والي صاحب مې عالم او شیخ صاحب عالمه ما تم خلق عالم وي یعنی احمد تم خلق عالم وي الله په موږ باندې تا خپل احسانات کړی دي خو ربه که ته موږ نه تپوس وکې د محشر په میدان کې چې ستاسو په کور کې خو ما علما پیدا کړل تاسو به ته خلکو عالمان وي خو تاسو زموږ دپاره څه کړي دي الله راته وایي چې تا زموږ دپاره څه کړي دي یا الله موږ سره دې جواب ربه نشته الله موږ سره دې جواب نشته الله موږ هیڅ هم نه دي کړی الله موږ ته عفو وکړه ربه الله موږ ته عفو وکړه ستا احسانات زیات دي الله موږ ته عفو وکړه پروردګاره الله که زموږ د زنانو د خولې نه څه داسې الفاظ وتې چې الله ته پې خفه شوې یا الله هغې معافي وکړه که زما د خولې نه داسې الفاظ وتې یا الله دې سترګو م اوښکې به یولې دي ما ډېر ځان کنټرول کړی دی خو غیر اختیاري اوښکې بهېدلې دي الله که ته پې خفه شوې الله د هغې نه زموږ توبه الله ته راته پروردګار عفو الله معافي راته پروردګاره وکړې الله زموږ د دې ټولو ملګرو د اتفاق او د اتحاد زندګي پروردګاره نصیب کړي